السلام علیکم ورحمت الله تعالی وبرکاته. دوستانو په دغه نوې ویډیو کې تاسو ته یو پیغام عرض کوو او د پیغام مقصد دا دی چې مونږه نورمل زندګۍ کې د خپل اقتدار، د خپل شخصیت او د خپل پرسنالټي ښکاره کېدو دپاره کله ناکله مونږ نه بې ځایه ځای غوسه وشي. وروسته بیا ضرور دا خفه مو، خو لیکن بې ځایه ځای موږ نه غوسه وشي. مالک په خپل نوکر باندې او کله کله بوس په خپل لاندې ماتحت افسر باندې، یا افسر په لاندې ماتحت پین باندې، یا پلار په خپل بچي باندې، خاوند په خپله ښځه باندې، او دارنګې چې څومره کسان ماتحت دي. ماتحت هر څوک کیدی شي، هر څوک د چا نه ماتحت دي. خو دوستانو اکثر مونږ وګورو نو کله ناکله مونږ نه بې ځایه ځای غوسه وشي او بیا وروسته په هغې باندې خفه هم وو. خو لیکن چې کچرې مونږ د احادیثو مبارکو یو لوی فهرست راواړو نو رب العالمین ته نه غوسه خوښه ده چې په بندګانو باندې انسان وباسي، او نه نبي پاک مبارک صلی الله علیه وسلم مزاج و نه خوښه وه چې انسان په بل انسان باندې غوسه وباسي. چې کومه غوسه په ناحقه وي هغه واسم ناروا ده، ناجایز ده، په هغې کې خو شک و شبهه نشته. خو دوستانو چې کومه غوسه په حق باندې ده د هغې هم ډېر زیات احتیاط کول پکار دي. الترغیب و ترهیب کتاب کې یو حدیث مبارک دی. حضرت سیدنا عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې ما یو غلام او هغه ته زه لږ غوسه شوی وم په یو کار باندې، هغه کار د مناسب نه وکړی نو لحاظه ما له غوسه راغله. کنتو اضربه، ما هغه وهل شروع کړل، درزار مو ورکوله، وهل مو ورکول. شاته نه یو آواز راځي، یا ابا مسعود اعلم، یا ابا مسعود اعلم، یا ابا مسعود اعلم. چونکې زه په غوسه کې وم، ما آواز اورېدو خو لیکن زیاتې غوسې د وجې نه ما آواز پېژندو نه چې دا ما ته آواز څوک کوي، یا عبدالله بن مسعود پوه شه پوه شه پوه شه دا آواز څوک کوي. چې کله دا خبره لږه آواز رانږدې شو، معلومه دا شو چې دا کس ما ته آواز کوي، دا ما ته لږ نورم رانږدې شو. زه څه ګورم فاذا هو رسول الله صلی الله علیه وسلم، نبی پاک صلی الله علیه وسلم مبارک تشریف فرماو. بیا ما ته فرمایي یا ابا مسعود اعلم، یا ابا مسعود اعلم، یا ابا مسعود اعلم. ای عبدالله بن مسعود خبردار شه، خبردار شه، خبردار شه. پوهه واخله، د اسلام او د دین پوهه واخله، پوه شه، خپل هوش او حواس کې راشه. نبی پاک صلی الله علیه وسلم مبارک دغه بار بار یا ابا مسعود اعلم د وجې نه عبدالله بن مسعود سے فرمایي چې ما باندې نبی پاک دومره هیبت رالو چې ما په لاس کې کومه کونټۍ وه، ما په لاس کې کومه د وهلو دپاره کومه الا وه، هغه ما د لاس د هیبت ته نبی پاک د وجې نه پرېوته. ما عرض وکړو یا رسول الله صلی الله علیه وسلم، ما خو دله وهل ورکړل. نو نبی پاک صلی الله علیه وسلم مبارک ته سمدستي عرض کوي یا رسول الله صلی الله علیه وسلم ما دله وهل ورکړل او د ما د طرف نه د دا په دغې وهلو په سزا کې د ما نه آزاد وي. نبی پاک صلی الله علیه وسلم ورته ارشاد فرمایلو چې ای عبدالله بن مسعود که چرې تا دا آزاد کړی نه وی، تا خو وله وهل ورکړل، قصوروارم او سزاوارم او بیا هم وله وهل ورکړل، خو دومره زیات وهل مناسب نه و چې تا هغې ته ورکړل. که چرې تا اوس دا آزاد کړی نه وی د خپل ملکیت او د خپلې قبضې نه، قریبه دا ده چې الله تبارک وتعالی ته په عذاب کې گرفتار کړی وی، تعالی الله پاک عذاب در کړی وی. دوستانو دغې حدیث مبارک پیغام دا دی چې مونږ رمضان مبارک هم را روان دی، خامخا خاوندان خپلو زنانو ته ښځو ته غوسه شي، خویندو ته غوسه شي، کله ناکله بدبخته انسان په مور باندې هم کوږي ککاري وباسي او خبرې اترې ورته وکړي. همدغه شان دی رمضان مبارک کې چې کوم شیډول دی زموږ ستاسو د کار او د روزګار والا الله پاک د وکړي چې هر څه کولاو شي، نو مشران په کشرانو باندې غوسې وباسي. یاد ساتئ الله پاک غوسه نه ده خوښه. که چېرې مونږ احادیث مبارکه وګورو الله پاک خپل رحمتونه 100 حصې رحمتونه جوړ کړي دي او په عرش باندې یو لیکل شوي دي چې زما رحمت چې دا زما د غضب نه چې دا مقدم دی او وړاندې دی. لہذا کله هم انسان له غوسه ورشي برداشت کول چې دا د صابرینو کار دی، دا د عظیم اجر حاصلونکو کار دی. دوستان راځئ نن عهد کوو
چې رمضان مبارک بالخصوص او بالعموم د نن نه دا عهد کوو چې موږ به بې ځایه ځای غوسه نه کوو په چا باندې اقتدار ښکاره کولو دپاره به غوسه نه کوو خپل منصب ښکاره کولو دپاره به غوسه نه کوو د خپل جاه و جلال شومنټ دپاره موږ غوسه نه کوو او که کوو هم نو دومره پکار ده چې هغه د اسلام د دایرې مطابق وي د دې د وجې نه یو حدیث پاک کې یو بل صحابي رسول راضي عرض کوي یا رسول الله صلی الله علیه وسلم ما یو غلام دی هغه چې غلطي وکړي بیا غلطي وکړي څو ځل غلطۍ نه بعد ماله غوسه ورته پکار ده نبي پاک ورته فرمایي چې کله یو غلام دستا 70 بار غلطي وکړي هغې نه بعد پکار دی چې ته په هغه باندې غوسه وباسې خو 70 بار پورې که ممکن وي ته معاف کوه چې غلام 70 بار معاف کولو نبی پاک مبارک حکم فرمایلی دی نو بیا ښځه خو آزاده ده دارنګې لاندې ماتحت خادم خو آزاد دی لاندې افسر خو آزاد دی لاندې رعایه خو آزاده ده نو بیا به داسې خلکو باندې په اولني قدم باندې مونږه ولې داسې غوسه وباسو چې د پلار او د نیکه د کنځل ورته وکړو دارنګې د مور او د خور بېحایه کنځل ورته وکړو لہذا دوستانو د الله پاک او د رسول پاک پیغام هم دا دی چې مونږ ستاسو له صبر پکار دی بیا رمضان مبارک کې خصوصي توګه باندې ډېر زیات صبر کول پکار دی ځکه چې رمضان مبارک چې دا ده صبر میاشت ده نوې ویډیو پورې تاسو نه اجازه غواړو السلام علیکم ورحمت الله